کیسے وہ خیر دی د الله کرم. زه ښه ده شکر دی چې تاسو ښه یې. ما یو دوه پوښتنې مې دي لنډې شه. ښه اوله پوښتنه خو دا ده چې کومه سزا په اسلام کې مقرر شوې ده د هر جرم چې صحیح شو دا چې یو سړي ته په دې دنیا باندې میلاو شي نو آیا ده ته به بیا په هغې جان کې د قیامت په ورځ باندې مطلب دا دی چې دا سزا دوباره خدای پاک ورکوي که نه ورکوي؟ یوه دا شو. ښه دا اول جواب کوم زه بله وکړم. جی جی واکم. کله چې هغه زنانه راله او نبي صلی الله په حج جاري کو که نه نو د هغې نه بعد عمر پسې څه لږې سختې خبرې وکړې. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي صلی الله علیه وسلم المه یا عمره داسې مه کوه. دې زنانه الله داسې توبه قبوله کړه که د مکه او مدینه والا دواړو باندې تقسیم شي دا به مس الله ټول معاف کړي که نه. نو کله چې یو سزا ورته ورکړلی شي هغې ته دوباره الله سزا نه ورکوي. قرآن کې الله بار بار وایي چې زه په بندګانو باندې ظلم نه کوم چې یو ځل چاته سزا ورکړم بیا ورته بیا ورکړم. صحیح شو. دویمه خبره دا ده چې د سنګسار دا سزا چې ده که نه نو دا په قرآن کې کوړي دي او په حدیثو کې سنګسارېدل دي. نو دا په دې کې د تضاد ولې دا کم وخت نه شروع شوی دا په څه وجه بدل شوی دی؟ اول خبر